बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सदर जलसा और ज़मा इंतहाई काबिल एहतराम मशरानो ज़मा रूणों ज़ल्मों ज़वानानो और ज़मा गुलालो बच्चों د ټولو نه اول وړومبې خو زه دلته په سټیج ناست د خپلو ټولو مشرانو او د ټولو ملګرو ډېره شکریا ادا کوم او بیا په دې شمولیتي غونډه کې چې څومره زما سپینګیري زما مشران زما ملګري او زما کشران شریک او شامل یې ستاسو د ټولو ډېره زیاته شکریا ادا کوم او بیا د دې لپاره هم ډېر مشکور یم چې نن تاسو ماله دا موقع راکړه چې زه په دې ډېره لویه خوشحالۍ کې د پښتنو په دې ښکلې جرګه کې تاسو سره شریک او شامل شو. ما ته د دې خبرې احساس دی چې د مازدیګر وخت دی او ما ته د دې خبرې مې احساس دی چې لږ ساعت پس په له خیره د مازدیګر بانګ ویلې کېږي چې کله په قریب ترین جماعت کې بانګ کېږي نو احتراماً به زه په خپله خبره کې لږه وقفه راولم او خپله خبره به په داسې وخت ختمومه چې مونږ کې نه یو کس هم د مازدیګر مونځ قضا نه شي. مشرانو او ملګرو نن زما روان دی زما ډېر خوږ مشر ورور افتخار میاں صاحب د خپلو خیالاتو اظهار وکړ او د هغې نه وړاندې زمونږ نورو ذمهوارو ملګرو د خپلو خیالاتو اظهار وکړ او بیا سراج جي صاحب چې زه ورته سراج کاکا ویم د عمر په لحاظ هم زما کاکا دی او الله دې د بابا مغفرت نصیب کي دې دواړه ډېر ښه ملګري وو نو په هغه حواله هم زه ورته د خپل تره په نظر ګورم. هغې نن باضابطه طور په عوامي نشتل پارټۍ کې د خپل شمولیت باضابطه اعلان وکړ نو د ټولو نه اول خو زه سراج کاکا له او د هغې خاندان له مبارکي ورکوم تاسو ټولو له مبارکي در کوم او لږه ډېره مبارکي به ځان له ورکم چې زما دې مبارک شي چې الله تعالی نن سراج کاکا زموږ سره په یو لار روان او د سراج کاکا د مبارکي مې ورکړه او شکریه هم ډېره ادا کوم خو دلته زمونږ ملګرو ذکر وکړه چې یاره په دې شمولیت کې حیدر خان هم ډېره ستړې کړې ده نو زما ټول عمر یو عادت پاتې شوی دی چې څه حقیقت یې زه هغه بیانوم. ما په دې کې هېڅ ستړې نه ده کړې ما تش دومره کړي دي چې یو ملګری را پاسېدلی دی هغه ملګري جرګه کړې ده زه په جرګه کې ناست یم او ما بیا سراج کاکا دي د نوخار ملګرو سره کېنولي دي بس خو چې کوم ملګري جرګه کړې وه او کوم ملګري رابطه کړې وه
ما خبره کوله د هغې جرګې او د هغې کوشش او د هغې رابطې. نو زمونږ د مردان زما یو ډېر ښه ملګری دی، زما رور دی، او د هغه نوم دی شاهرخ امان. د هغه تعلق دی د رستم د نوي کلي سره. او د شاهرخ امان تعلق د دې کورنۍ سره دی، تګ راتګ ورسره پیژنګلو یې د ورسره. هغه په ځان دا فرض وګڼل چې یاره یو کور دی، یو خاندان دی، زما ورسره تعلق دی، او زمونږ د پارټۍ او زمونږ د مشرانو دا ارمان دی او دا زمونږ تاریخ هم دی چې پښتانه یو کوو. نو هغه په ځان دا فرض وګڼل چې راشه زم یو داسې قدم پورته کم چې زم دا وویلی شم خپلو پارټۍ ته او خپلو مشرانو ته چې ما هم د پښتنو د یووالي دپاره یو ستړی او یو کوشش کړی دی. نو لہذا د جهانګیري تحصیل نه، د نوخار تحصیل نه، د پبو د تحصیل نه، بلکې د رستم نوي کلي نه یو ملګری راپاسي چې نوم یې شاهرخ امان دی. هغه راځي په سراج کاکا دی باندې جرګه کوي، سراج کاکا دی هغه جرګه قبلوي، او نن د هغې جرګې په نتیجه کې شکر الحمدلله سراج کاکا تش په عوامي نیشنل پارټۍ کې شامل نشو. سراج کاکا نن په حقیقت کې د پښتنو په لوی ورورولۍ کې په باچا خانه کې شامل شو. او شاهرخ امان رور بدلته یي، ما خو وختي ولیده دلته چېرته ناست او زه نیم خبر چې دی وخت چېرته دی، خو ما د هغه خصوصي ذکر ځکه وکړه چې څه حقیقت او څه رښتیا نو هغه بیانول پکار دي. او دا حقیقت مې تاسو ته ځکه بیان کړم مشرانو او ملګرو چې موږ ټول دې دا سوچ وکړو. اول زه او بیا تاسو چې داسې څومره خلکو سره زموږ تعلق دی، داسې څومره خلکو سره زموږ رشتې دي، داسې څومره ډېر خلک دي چې هغې سره زموږ په څه نه څه رشته یو رشته یو تړون جوړیږي، او داسې څومره خلک دي چې زمونږ تعلقدار دي، زمونږ ورسره رشتې دي، خو هغه دې وخت کې په عوامي نیشنل پارټۍ کې نه دي. هر سړی دې سوچ وکړي او هر سړي ته به دا اندازه ولګي چې داسې څومره خلک دي چې مونږ یې د پښتنو د کور ته راوستي شو، مونږ یې د پښتنو په دې ورورولۍ کې شاملولی شو، خو تر دې ساعته پورې هغه مونږ شامل نه کړل. نو دا تاسو ته خواست کوم، دا تش تاسو ته خواست نه کوم، دا نومي پښتون ته خواست کوم، دا د باچا خان بابا د سوچ او د فکر هر پیروکار ته خواست کوم، دا د عوامي نیشنل پارټۍ هر عہدهدار او هر کارکن ته خواست کوم چې څنګه د نوي کلي نه شاهرخ امان راپاسېد، دا ما سره خواته ولاړ دی، او شاهرخ خان په سراج کاکاري جرګه وکړه، داسې په هر پښتون باندې زه جرګه کوم چې راپاسې او په خپلو خلکو باندې جرګې وکړې او رایې والې د باچا خان دې ورورولۍ ته او د پښتنو دې ورورولۍ ته. ځکه چې دا د نن د وخت او د حالاتو تقاضا ده. د پښتنو یووالي نن د وخت او د حالاتو تقاضا شوه. حکومتونه مستقل نه وي، هر الیکشن یو شانتي نتیجه نه وروړي، او کله ناکله د الیکشن په ځای باندې سلیکشن هم وشي، لکه چې څنګه په 2018 کې وشو. خو تحریک د پښتنو دا تړون، دا د 100 کالو جدوجهد، دا یو مستقل ستړی ده، او هغه ستړی، هغه تحریک، هغه قربانۍ، سلکلیزه تاریخ زمونږ نه دا تقاضا کوي چې مونږ پښتانه یو کړو، مونږ د پښتنو د یووالي دپاره یو کردار ادا کړو. او نن شکر الحمدلله د هغې یو ډېر بهترین مثال
د شیراج خان په شکل کې ستاسو وړاندې دی او زه دا خبره واضحه کړم. ما چې تپوس وکړ چې سراج خان تاسو عوامي نیشنل پارټۍ ته راځئ، ستاسو څه شرط څه تقاضا څه مطالبه شته، که داسې څه خبره وي نو ماته وکړئ. نو ماته وویل چې حیدر خان زما هېڅ تقاضا نشته، هېڅ شرط مې نشته، نرانو له راتلل غواړم، پښتنو له راتلل غواړم، تش دومره خواست به کوم که داسې یو سړی وي چې د هغه ایمان لږ ډېر کمزوري وي او مخکې ستاسو ملګري پاتې شوي، هغه خلک به ځان ته نږدې نه پرېږدي او نور زما هېڅ شرط او هېڅ تقاضا نشته. نو ما دا خبره ځکه وکړه چې یاره په دې محفل کې به خلک ناس یا د دې محفل نه بار څوک ناس په دا وایي چې یاره سراج خان یو سابقه MNA دی، عوامي نیشنل پارټۍ ته راغی، څه نه څه خبره خو به شوي که نه، په څه نه څه خو به څه معاهده به شوي، څه واده به شوي، څه پټه خبره به شوي. نو دغه خبره ما ځکه واضحه کوله چې څه مې راته بیان کړل او زما په خیال که هغه څه غوښتي هم دي نو ډېر څه ناروا او ناجایزه نه وي غوښتې، که نه داسې نه ده، داسې نه که نه، او چې څه هغه غوښتي نو ستاسو په اتفاق دی له خیر انشاءالله. دا مې سره البته واده کړې ده، ما ورته کاکا سیاست دی که سبا په دې کې موږ کینو د یو مخصوص کس په حواله زه دا خبره نه کوم، زه عام خبره کوم. لکه اوس سراج کاکا دي راتلل نو ظاهره خبره ده ما خپل فرض ګڼل چې زه د ضلعې تنظیم سره مشاورت وکړم. د ضلعې د تنظیم بیا دا فرض و چې هغې د تحصیل سره او د مقامي ملګرو سره صلاح کړې وه. دا زموږ روایات دي، دا زموږ طریقې کار دی. نو که دغه شانتې سبا مونږ وړاندې له خیره د خپل ورورولي مضبوطو او نور پښتانه په دې علاقه کې د باچا خان د کاروان ته راولو، نو ظاهره خبره ده چې د هغې لپاره به بیا د صلاح او د مشورې همدغه پیمانه او دغه طریقې چې څه په دې شمولیت کې له خیره مونږ اختیار کړو له خیره انشاءالله. زه میا صاحب خو درته د PDM خبره وکړه، زه هغه خبرې دهراول نه غواړم. زه به خبره که ستاسو خوښه وي نو زه به خبره خپله محدود کړم پښتنو ته او پښتونخوا ته، ځکه چې نن سبا خو زما ذمواري هسې هم داسې ده چې د بلوچستان په حواله ما ته موقع میلاو شي زه بلوچستان کې خبره وکړی شم یا بلې صوبې ته چې لاړ شم هلته کې د هغې صوبې په حواله خبره کول غواړي. خو چونکې زه نن د پښتونخوا په خاوره خپلو پښتنو مشرانو ته او ملګرو ته مخاطب یم، نو زه به نن خبره د پښتونخوا په حواله وکړم. اول خو د 2008 نه واله 2013 پورې چې کوم وخت ما ته او تاسو ته د دې صوبې د نمایندګۍ او د خدمت موقع میلاو شوې وه، که یو بل حکومت داسې حالاتو سره مخامخ شو او خاص کر داسې حکومت چې په ووټ هم نی راغلی، نو زما په خیال چې د هغې حکومت دپاره به یو څو ورځې هم پاتې کېدل ممکنه نه وي. هغه دومره لوی ازمایش به هغې برداشت نه کړي شي، د هغې دومره لوی ازمایش به هغې مقابله ونه کړي شي، ځکه چې هغه 15 کاله کې یو خواته خو توجه زمونږ د ملکنډ او د سوات په خاوره وه چې هلته زمونږ په کور اور بلیده او دا اور د 2008 د الیکشن نه مخکې بلیده هلته. بل خواته د وزیرستان نه واله تر د باجوړ پورې زما د هغه وخت په قبایلي سیمه باندې یو یلغارو، هلته هم د پښتنو وینه تویده او دې خوا هم د پښتنو وینه تویده، هلته هم یو جنګ په موږ مسلط و او دې خوا هم یو جنګ په موږ مسلط و. او په دې حالاتو کې خپل فرض موږ دا ګڼل چې اول د امن په لار د سیاست په لار دغه جنګ ختم کو، او چې کله امن په لار او په سیاسي لار په دغه کې موږ ناکامه شو، ناکام به موږ ځکه شو چې کومو خلکو دغه جنګ په موږ مسلط کړی هغې په هېڅ صورت د امن او د سیاست لار نه خپلوله.
نو بیا ورپسې دویم ازمایش دا شروع شو چې اوس خو به مقابله کې ځکه چې سوال جواب ما ته زما حکومت ته دا راغلی و چې مونږ له لار راکې چې مونږ د وزیرستان نه والا باجوړ پورې او په ټول ملکنډ ډویژن کې مونږ کم نظام قایم کړ مونږ له لار راکې چې مونږ په ټول پښتونخوا کې دا نظام قایم کړو نو څه نظام هغه زما بچی ته او ستا بچی ته به وی چې ته سکول ته نشې تللی زما لور او ستا لور زما خور او ستا خور چې هغه په پرده کې او په حیا کې او په عزت خپل سکول ته خپل کالج ته ځي راځي هغې معنی د سکول او د کالج دروازې بند کړې شوې زما او ستا هغه فیصلې چې هغه د قانون او د آئین په رڼا کې عدالت کوي هغه فیصلې په سړکونو او په چوکونو کې شروع شوې او داسې د ظلم انتها چې د مور او پلار او د عزیزانو په موجودګۍ کې به سړی راوست په چوک کې به خلک راجمع کړل او هغه سړی به د خلکو مخ کې یا حلال کو یا به پانسی کو دا قسمه نظام هغه غوښته چې په پیښور او په مردان او په نوخار کې قایم کی نو زما هو د میا صاحب د پاره او زما د حکومت د پاره هغه وخت کې دوه لارې وې یو لار دا و چې ما ته چې روره زما څه کار دی ماله خو د پلار نه دی وجلې چې څه کول غواړې راشه وکړه خو ما نه په کلار کښېنه یو لار دا وه او که د اوسني وې نو په خپله سوچ وکړئ چې د هغې فیصله به څه وي اوس سوچ وکړئ که زما په ځای باندې محترم پرویز خټک صاحب نو هغه به څه فیصله کوله اخو ټول عمر خپل ځان ته کتري دي که نه نو زمونږ دپاره هغه وخت دوه لارې وې یو لار دا وه چې ځان بچ کا خپل کور بچ کا او خپل بچی بچ کا او دویمه لار دا وه چې د خپل ځان پروا مه کوه د خپل کور پروا مه کوه د خپلو بچو پروا مه کوه خو کام بچ کا او د کام بچی بچ کا دغه دویمه لار وه زه الله دې په لویه کې نه راولي خو زه په دعوه دا خبره کوم که د عوامي نیشنل پارټۍ په ځای د بل هر چا حکومت و هغې به خپل کور او خپل بچی او خپل ځان بچ کړی و هغې کام او د کام بچی نه بچ کو دا عوامي نیشنل پارټي وه او دا میا افتخار حسین په شانتې دا غازیان یو چې د کام بچی یې بچ کړل خپل بچی یې قربان کړل خو د کام بچی یې بچ کړل دې ته وایي د قوم نمایندګي دې ته وایي د خپلې خاورې حق ادا کول په داسې ازمایښونو کې بیا پته لګي چې څوک په ځان مین دي او څوک په خاوره مین دي نو یو دغه مرحله او دویمه مرحله بیا هغه چې تاسو ته ډېر ښه واقف یې 2010 سیلاب هغه تباهي یاد هم شي چې ستاسو یاد نشي د چا به یاد شي چې تاسو د کوم مشکل نه تیر شوی څوک د هغې مشکل نه نور تیر شي اوس بیا زه دا وایم که د پښتونخوا د هغې سر نه واله تر د پښتونخوا دې سر پورې یو بل حکومت وي او د هغې حکومت داسې حالاتو سره مخامخ شوی وي چې ټوله صوبه تباهۍ سره مخامخ د الله له طرفه یو ازمایش نو که بل حکومت وي نو څه به یې کول دلته به د خلکو کورونه نوار پراتو او ده به ورته وی چرګې ساتئ چې هګۍ روړي دله دلته به د خلکو روزګار پکارو د رزق درک به نه لګېده او دلته به داسې حکومت و چې هغه به ورته تش زباني تسلی ورکولې چې څنګه نن ورکوي په هره خبره باندې چې آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے کار سوشي خو آپ نے گھبرانا نہیں ہے اوس هغه وخت کې د پښتونخوا غونتې صوبې دپاره
دا یو ډېر لوی ازمایش شو ځکه چې تاسو ته پته چې د پښتونخوا خپل وسایل دومره نشته دی خو هغه وخت ستاسو د کشر او د نماینده په حیثیت ما ستاسو مقدمه یوصله ما عالمی دنیا تم ستاسو مقدمه پیش کړه او ما اسلام آباد تم ستاسو مقدمه پیش کړه او ما ستاسو مقدمه په داسې انداز او په داسې طریقه پیش کړه چې عالمی دنیا هم را سره ودرېدله اسلام آباد هم را سره ودرېد او چې یو کال تېرېده موږ خپله صوبه واپس په خپلو خپو باندې بیا واپس ودرولې وه داسې قسمه حالاتو مشرانو او ملګرو داسې قسمه حالاتو ځکه زه وایم چې الله دې په لویه کې نه راولي خو که بل حکومت و نو خدای خبر چې هغې به څه کول نن خو الحمدلله د ډېره حده پورې هغه اور موږ مړ که که نه چې کوم اور بلېده زموږ په وطن نوې خطرات شته په هغې زه وروستو تاسو سره خبره کوم خو هغه شته اور هغه خطرات خو ختم شو چې کوم زاړو نن خو هغه شانتې سیلاب هم نشته دی که نه نو را نن زموږ په صوبه کې دا مالی بحران او دا مالی مشکلات بیا ولې دي نن بیا ولې زما سرکاري اهلکار او تنخوادار خلک په چوکونو په سړکونو کې احتجاجونه کوي د خپلو تنخواګانو لپاره زه دهشتګردۍ به ووالم په ما سیلاب هم راغې خو ما خپلو سرکاري خلکو دپاره 50% تنخواګانې سیوا کړې وې په هغه وخت کې زه دهشتګردۍ به ووالم په ما سیلاب هم راغې خو بیا هم د سرې جنډې په یوازې سر د سرې جنډې په 15 کاله کې 9 یونیورسټۍ د پښتنو د بچو دپاره جوړې کړې زه دهشتګردۍ به ووالم زه سیلاب به ووالم خو بیا ما دې ته نري کتلې چې وسایل نشته دهشتګردۍ او سیلاب یو اړخته وه خو دا پلونه جوړېدل علاقې ته ګیس ملاوېده روزګارو که سرکاري روزګار نو د باچا خان خپل روزګار په سکیم په نوم باندې ما د پښتنو بچو دپاره په لکونو روپۍ باندې د سود نه پاکې قرضې د بینک اف خیبر په ذریعه حاضرې کړې وې چې خپل روزګار پې کوې دا حالات او دغه زمونږ کارکردګي یو خوا دا مشکلاتو بل خوا موږ د بېنومه صوبې له د اسفندیار خان په مشرۍ کې د پښتونخوا نوم راوړو د پښتونخوا نوم مو ګټ یو خوا دا ازمایښونه وو بل خوا موږ 18 ترمیم د اسمبلی نه پاس یو خوا دا تکلیفاتو بل خوا موږ د اسلام آباد نه خپل اختیار خپلې صوبې ته راوړو او نن پې څوک ډېر خوشحاله نه دي نن تاسو به د سلیکټډ وزیر اعظم صاحب بیانونه د نظره تیریږي چې هغه وي چې 18 ترمیم کې بعضې نقصانات هم شته ویلي به تاسو دا بیانونه هیڅ نقصان نشته 18 ترمیم کې نقصان نشته نقصان د 18 ترمیم په ختمولو کې دی 18 ترمیم کې نقصان ځکه نشته چې د 73 آئین چې د کوم بنیاد خان عبدالولي خان یې ولی خان د الله مغفرت نصیب کی در رهب تحریک پکې بنیادی کردارو 73 آئین دا ضمانت ورکړو د صوبې خود مختاره 18 ترمیم کې مونږه عملی شکل لغېله ورکړو هغه اختیار چې کوم پکار د ډېر مخکې نه اسلام آباد نه پښتونخوا ته راغلی وې هغه اختیار اسلام آباد پښتونخوا له نه ورکو هغه اختیار اسلام آباد صوبو له نه ورکو 18 ترمیم هغه اختیار د اسلام آباد نه صوبو ته راوړو ختمولو والے ځکه ختموي چې هغې واپس دا اختیار د صوبو نه علي او اسلام آباد ته وړي نو زه د موجوده وزیر اعلی په حواله خو دا نشم ویلی چې هغه کې څومره دم دی کومه حده پورې هغه د عمران خان خلاف ودرېدی شي د خپلې صوبې د خاطره خو کم از کم زه به د خپلې پارټۍ په حواله یو واضحه خبره وکړم که څوک هم دا کوشش کوي چې 18 ترمیم ختموي که موږ حکومت کې یو او که نه یو که موږ اسمبلی کې یو او که نه یو خو چې څو پورې عوامي نیشنل پارټۍ دا سره جنډه او د باچا خان بابا سوچ او فکر جمدی دی هېچا له موږ دا اختیار نه ورکوو چې 18 ترمیم خطر کې موږ خپل اختیار بل چاله نه ورکوو
خبره ما په دې کوله چې لږ د موږ سوچ وکړو او لږ د موږ خپل پښتانه هم پوه کړو چې زموږ کردار څه د دې کردار سره موږ په کومو حالاتو کې خدمت کو او د دې نن کارکردګي سره نن د یو ټیکدار نه تپوس وکړئ چې کوم ټیکدار سرکاري کار کوي چې څومره وخت وشو چې تاسو ستا بیلونه ملو شوي پیسې شته نه په خزانه کې صوبه قرضدار ده یا داسې وخت و چې زه به چېرته لاړم د دې سرې جنډې برکت و د الله کرم ما به برملا وې چې پښتنو څه غواړې ما نه ځکه چې ډک جیبونه را راغلي یم زه تش جیبونه نه یم راغلی یا نن حکومت دی چې ټول کار په نیټو روان دی ټول کار په نیټو روان دی منصوبې په نیټو روانې دي نوکرۍ په نیټو روانې دي ترقیاتي کارونه په نیټو روان دي نورې څه کوې جازونه هم په نیټو روان دي او چې کله د جاز نیټه پوره شي او قسط ورنکې نو دا ما ضرور لیدلی و چې بارګین والا به بیا خپل ګاډي پسې ګرځېدل چې په ده باندې قسط شاټ دی دا ګاډي مونږ ودرو ما چېرته دا نه اورېدلی چې چا دا ویلي چې یاره په دې جاز باندې قسط شاټ دی دا جاز مونږ ودرو دا د مدینې په ریاست کې وشو او اوس خو هغه په خپله تسلیموي اوس خو په خپله وایي تاسو به اورېدلي هغه وایي زه تیار نه وم هغه وایي زه حکومت ته نه وم تیار زما تیارې نو هغه وایي که زه خبر وم نو ما به اول تیارې کړی نو چې نه وې تیار نو چې چا راوستې نو هغوی ته به دې ویلو که نه چې رورجانه بل سړی وګورې زه لا نه یم تیار دا تجربې دې ولې بیا په پاکستان او د پاکستان په قوم کولې چې د نن په خپله دا تسلیمه چې ستا تیاري نه وه او چې تیاري یې نه وه نو نن وګورئ بیا میا صاحب نن د یو ګل خان کیسه وکړه نن خو زما په خیال هر سړی غریب ګل خان دی هر سړی نه ګل خان جوړ شوی دی ځکه چې هر سړی اول په تمه او ډېر لوی امید یو او هر سړی نن رو مایوسه شو او بیا چې دا د حکومت په کارکردګۍ باندې ته خبره کې نو بل هېڅ نشته لنډه یو خبره یې زده کړې ده وي دا ما نه انارو غواړي د دې انارو پکار دی څوک تا نه انارو غواړي واضح ہے که کنه او انارو ته ضرورت د چا دی دا د بلین ټری سونامي کیس په دې وزیر اعلی دی دا د مالم جبې کیس په دې وزیر اعلی دی دا د بی آر ټي کیس په دې وزیر اعلی دی د انارو ورکې او انارو یې پکار ده ورجانه د سرې جنډې وزیر اعلی ده نه غواړي خپل نه یې تپوس کوه هغه ته یې ضرورت دی هغه له یې ورکه نن بس دا یو خبره در رانیولې ده چې غلا شوې ده او غلا شوې ده دا نه وایي چې دا اوړه ګران شو او غیب شو دی کې چا غلا وکړه دا چینی بار ته لاړه او دلته کمه شوه دی کې چا غلا وکړه دا نه وایي خو تش په خپل مخالفینو باندې الزامات لګوي او بیا دا پرون ما او څومره ښه موقع ده ځکه چې سراج کاکا را سره ولاړ دی پرون غالبا ما بیان کته وی چې استعفا دینے کے لیے ہمت اور جرت چاہیے جو اپوزیشن میں نہیں ہے جو پی ڈی ایم میں نہیں ہے یہ سراج کاکا نه تپوس وکړئ چې د استعفاګانو دا کیسه راته وکړي مخکینه استعفاګانې یادوم درنے والا
درنه که خویمه وه چې هر څه شی خو بهرحال هغه استفاګانې یو خواته استفاګانې راولېږلې ګلزار خان دې الله مغفرت نصیب کړي او سراج کاکا دې ته پسه بې دغه شو خفه شو خو په دې منافقت چې وته چې تاسو کوئ یو څه وایې بل څه دا څه منافقت کوئ یو خو استفاګانې راولېږلې او ورپسې هغه وخت سپیکر ته سوال جواب راولېږه چې ګورې پام کوه بس یو دراز کې بندې کېده چې رابارې نه کړي بیا د هغې نه پس څو میاشتې سراج کاکا تېرې شوې تر منځه او چې کله بیا واپس رالل نو الحمدلله چې د هغې څومره مودې تنخوا او مراتې څومره جمع شو هغې هم ټول ورسره واغشت نو مونږ خو لا استعفا ورکړې نه ده او ته وایې تاسو کې همت او جرت نشته ستا همت او ستا جرت ته سلام چې تا استعفا ورکړه په میاشتو سپیکر سره پرته وه استعفا دې منظور هم نه شوه ځکه چې منظورول دې غوښتل نه او ورسره دې الحمدلله د هغه ټول وخت مرات واغشتل دې ته همت او جرت وایي زه ستا دې همت او جرت ته سلام پیش کوم مونږ خو له استعفا ورکړې نه ده او چې کله م استعفا ورکړه نو مونږ نیشنلیان په یوه خبرې پوهېږو مونږ په دویمه خبرې باندې پوهېږو زه د ټولو نشم ویلی ټوله به خپله خبره په خپله کوي خو چې کله پی ډي ایم دا فیصله وکړه چې مونږ استعفاګانې ورکوو او زمونږ استعفاګانې د پی ډي ایم د فیصلې په نتیجه کې لاړې نو زما به کم از کم هغه وخت کې بیا د قومي اسمبلی سپیکر ته او د پښتونخوا سپیکر ته او د بلوچستان سپیکر ته دا ویلی چې ایمان تیر که او زمونږ دا په 24 घंटे کې دننه منظورې کا दावी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और खाने के और दाग की सारा यार जी पराचा से तासुर आगले पराचा से अल्हम्दुलिल्लाह چې ډېره ښکلې پښتون دله درځي او الحمدلله چې ډېره ښه اردو هم ویلی شي او الحمدلله چې زه پښتنو ته مخاطب یم نو به زما د خبرو پراچا صاحب ښه ترجمه وکړله خیره او که چا خولی شوه نو وبیښې خو زما خیال نه دی چې ما داسې ووایي چې دا څوک وښیي نو بس دغه ترجمه راله وکړې او ستاسو د چینل بالکل منم د جیو خبره مو کړه بالکل منم د جیو کردار ته سلام پیش کوم جیو چې کومې قربانۍ ورکړي دي هغې ته سلام پیش کوم جیو چې کوم سختۍ برداشت کړي د جیو د مالک پورې او که مخکې موږ له پراچا صاحب ډېر وخت راکړی دی او که نه یې راکړی خو چې کله موږ وکتل چې په جیو باندې حمله وشوه هغه په صحافت حمله وه او د ټولو نه اول عوامي نشتل پارټۍ د هغې مذمت کړی دی او موږ د اخره پورې درسره ولاړ یو او بیا به هم د میډیا د ځای لپاره انشاءالله موږ ولاړ یو که خیر انشاءالله زه مشرانو او ملګرو ستاسو نور وخت ځکه نه علم چې زما هم 6 بجو ته اسلام آباد ته رسېدل دي او اسی هم وخت چې ګورو نو څنګه چې وختي ما گزارش کړو چې زه به خپله خبره په داسې وخت ختموم چې موږ نه د مازدیګر مونځ قضا نشي خو یو خبره به دوباره خپله دهرا کړم تشه یو خبره نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی که نه په فیسبوک په ذریعه هر سړی تقریبا د ډېر څه نه خبرېږي زه دا نه ویم چې زه دې وخت کې لګیم او 100% انصاف کوم زه خپلې عهدې سره زه دا نه ویم خو چې زه د مرکزي سینر نایب صدر په حیثیت نورو ضلعو ته م ځم پوره یو حلقه م سنبالوم پوره یو خپله ضلع م سنبالوم ته ضلع یې نه زه لاندې د یونین کانسولو میټینګونو ته م ځم نو دا یو خواست تاسو ته کوم چې زه د ډېرو ذموارو د دومره مصروفیاتو سره دا هر څه کولی شم نو تاسو دا هر څه ما نه ښه نه شئ کولی ښې کولی شئ نو دا راته خواست کوم چې اکه د باچا خان بنیادی خبره راټینګه کې اکه د بابا بنیادی خبره راټینګه کې بابا دا پښتانه داسې نه دي یو کړی بابا د پښتنو پسې کور په کور علاقه په علاقه ګرځېدلی دی اکه بنیادی خبره د بابا راټینګه کې خاص کر دې ځوانانو او ظلمو ته ویم
چې کور په کور په پښتنو جرګې وکړي، کور په کور کلی په کلی گاونډ په گاونډ پښتنو پسې لاړ شي او پښتانه یو کړي. دا زما او ستاسو د ټولو نه لویه ذمهواري ده او دا به زما او ستاسو د ټولو نه لوی کامیابي هم وي انشاءالله که موږ پښتانه یو کړو. او خدای مکه خدای مکه خدای مکه الله مکه که موږ په دې کې ناکام شو نو بیا نورې ټولې خبرې چې کوم دي هغه څه معنی نه لري، هغه څه حیثیت نه لري. نورې ټولې خبرې به هله حیثیت لري چې موږ دا یو خبره یقیني کړو خیر انشاءالله. زه ستاسو نور وخت نه الم، یو ځلې بیا ستاسو د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم، د ټولو شکریه ادا کوم. خو دې نه مخکې چې زه خپله خبره ختمه کړم، وختي د پل په هغې سر زما یو څو بچي یو کشران راغلي وو، هغه ځای کې د پل په سر زما استقبال کو. زه خپلو بچو د کشرانو ډېره شکریه ادا کول غواړم. او بیا د هغه لار نه واله تر د دې ځای پورې چې کوم د سرو ګلونو تاسو نن په ما باران او که باران لاسي، د دې مینې او د دې اخلاص دپاره هم ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. او خدای دې دا وخت راولي او خدای دې ماله دا محکم راکړي که الله ته منظور یي الله او که د دې پښتنې خاورې پکې خیر یي الله. خدای دې مال او د سرې جنډې له دا محکم راکړي چې په کم تعداد نن تاسو په مونږه د عزت او د مینې په شکل د دې ګورونو باران وکړه. الله دې راله دا موقع راکړي چې د دې علاقې د ترقۍ او د پرمختګ دپاره مونږ په تاسو باندې داسې د آبادۍ او د ودانۍ د په تاسو باران انشاءالله وکړو. ډېره مهرباني، ډېره مننه.